بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یو ځل بیا خپلو ګرانو کتونکو ته هرکلی وایم او زه تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو مو دغه پروګراماتو ته ښې طریقې سره توجه وکړئ او دغه پروګراماتونه ښه روغه فایده حاصله کړئ. ګرانو کتونکو که څنګه تاسو ته پته دی چې دغه پروګرام مو اخلاق سره تعلق لري او تیر شوي پروګراماتو کې مو خپل ګران کارپوه حجت الاسلام والمسلمین آفتاب علي حیدري سره حق الناس باندې خبرې اترې کولې. غواړو دې پروګرام کې یو ځل بیا هغه نه نوره فایده حاصله کړو. مناسب زه تاسو ته سلام عرض کوم او زه تاسو ډېره مننه کوم. زه هم تاسو په خدمت کې سلام عرض کوم او اندیشان سره ګرانو ناظرینو په خدمت کې سلام عرض کوم او انشاءالله سهار چې تاوي پروردګار عالم دې خپل حفظ او امان کې وساتي. تاسو نه هم ډېره شکریا ادا کوم چې دې پروګراماتو کې تاسو زحمت کوو دعوت مره کړی دی او د موضوعاتو باندې خبرې کوو. مولانا صاحب که څنګه تیر شوي پروګراماتو کې تاسو ډېرې ښې طریقې سره خوږو الفاظو سره موږ ګرانو کتونکو ته حقوق الناس باندې خبرې اترې کولې. که څنګه د هر یو شي خپل حق دی او تاسو د رسالة الحقوق باندې څه د امام سجاد علیه السلام کومه رساله دی هغه نه تاسو ډېرې ښې طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته ډېر خوږو الفاظو سره هر یو شي حق بیانولو. نو غواړو دې پروګرام کې وړاندې تیر شو چې کوم حقوق تاسو ذکر کړي هغه نه علاوه څه موږ نور کوم حقوق دي هغه موږ ګرانو کتونکو ته تاسو تیر کړي. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. عزیزان محترم، پروردگار عالم خپل عظیم الشان کتاب کې دا ارشاد فرمایي چې ما خپل رسولان خپل انبیا راواستولو او هغو سره ما کتاب راواستولو او هغه کتاب نه ما میزان جوړ کړلو. هغه کتاب تله دی د حق او باطل د اندي پاره مو دا کتاب راواستولو چې دا خلق دا کتاب وکسي او هغه په مطابق قسط و عدل اجرا کی اور عدالت سره یو بل حق ادا کی. خبرې د مو حقو باندې وي چې حق څه ته یایي حق دي ته یایي چې داسې یو شی څه یا شی وي یا عزت وي چې هغه باندې انسان اختیار وي اور هغه اختیار پروردګار عالم طرف نه هم وي هغه ته د حق ویلی شي. حقوق مو تقسیم کړي چې خود حق الناس او د خلکو کوم حقوق دي چې هغه ډېر زیات مهم دي اور ځکه د رسالة الحقوق کې کوم حقوق بیان شوي دي امام سجاد علیه السلام دې شي باندې ډېر زیات تاکید کړی دی. هسې خو مؤمن دپاره هسې خپل حق د عزت اور قدر اور احترام خو هسې شته دی خو امام سجاد علیه السلام دځې کې خصوصیت سره بعض افراد ذکر کوي چې خیال وکړه مؤمن عزت شته خو بیا مؤمنانو کې کسه مور و پلار عزت ډېر زیات احترام لري ورور په خپل ځای باندې خپل قدر لري خور خپل عزت دی مرګري خپل عزت دی. هر یو کاس عزت اور احترام بیانوي چې دې سره به ته داسې انداز کې برتاو کوې دې سره به ته دې انداز کې چلیږې داسې احترام به کې خیال وکړه بېزتي در نه ونه شي اور که بېزتي در نه وشوه بیا به ته کومې طریقې سره هغه حل کوې. نو دا شیان بیان شوي دي. حق الناس کې درې شیونه ډېر زیات مهم دي. یو د خلکو عزت
څه دا حق الناس نه دی او قیامت په ورځې باندې به د په متعلق سوال کیږي. اندې شان سره حق مال د خلکو ولا څه کوم مال دی دا ډېر زیات مهم دی، د په باره به هم سوالونه کیږي. نو عزت حوالې سره مو خبرې کولې، نه چا عزت خرابوی شي، نه چا مال ته نقصان رسوی شي، او راندي شان سره نه چا جان ته نقصان رسوی شي، څه ووایي یا قتل کې. دا درې شیونه دي. نو حق الناس کې عزتو باندې د مو دا خبرې کوو. یہی څه عزتو کې هغه کاس عزت په څنګه وي څه چا نه مو شی وغواړو هغه مو ته رانه کي. عموما یو خو داسې څه مو ناچوک شی وغواړي، خو بهتر خدای څه هغه شی مو ویر کو ورته، که بیا مو ویر نه کو بیا ورته ښې طریقې سره انکار وکړو څه هغه شی مو نشو دیر کوی. اما ویو څه نه نشته مات شوی دی وي فرض کوه خو د دپاره څه هغه خفه نه شي مو درویغ یایو نو هغه به چوک وي څه هغه دپاره مو ځان خراب کړو هغه دپاره مو درویغ ویو. توریات کوم الفاظ دي داسې الفاظ څه هغه مو ویو څه نه ما سره نشته هغه شی اوس، یا مو لاس کې اوس هغه نشته، خو مو لاس کې خو رښتیا هغه نشته، لاسونه خو مو خالي دي. شته د کوټې کې به چېرته یخې وي، خو دې طریقې سره سړی خبره وکړي څه ظاهرا هغه ووایي څه رښتیا نشته. مو یو څه شته خو اوس فعلا ما لاسو کې نشته، داسې یو ټکی استعمال کې ځان خلاص کې څه انسان دی دغسې درویغونه خلاص شي. خوب چا نه مو شی ووختو، چا راته شی رانه کړلو، مو ته پاته دی ورسران دی، فرض کوه پیسې مو ورنه ووختې، پیسې ورسره دي نه درکوي ورته. یو مثلا ترماس مو ووختو، دیچکا مو ووخته، لوښ یو سیټ مو ووختو، بل څه مو ووختو، راته انکار وکړلو. دې ټایم کې اوس وخت مو څه فکر کوو اور اسلام مو ته څه اور امام سجاد علیه السلام دې نقطې ته متوجه دی چې سبا په دې خبرې باندې خفګان راځي. یہی څه خیال وکړه دې ټایم کې تور نه خفه نه شي، خپل شی دی که دیری کو درته ورنه شکریه ادا کا، یہی څه شکریه ادا کا ورنه دعا ورته وکړه. یہی څه که بیا دیری نه کو بیا هغه عذر قبول کا، بس بیا فکرونه ما کوه شی خو خپل دی مو ته راکوي یا نه راکوي، خو کاری کو شکریه ادا کو، کاری نه کو بیا اوس نو څه کوو، بیا د غیبتونو دروازې خلاصې شي، بیا تهمتونو دروازې خلاصې شي، بیا د انتقام سوچونه شروع شي. اوس کله دو بیا مانه شی غواړي زه به بیا هغه شی ورته نه هیر کوم، ولې ما ته یې انکار کړی دی. خو اندازې کې که مو دا نیت وکړو چې هغه شی څه کوم هغه مو نه غواړي، که مو رضای خدا پاره ویر کو، د خدای رضایت ته پاره ویر کو، دې دپاره ویر کو چې امام خوشحال کو، پیغمبر خوشحال کو، نو هغه بیا ثواب دی. او که نه دیشي پاره ویر کو چې دا شی د زه ځکه ویر کوم چې سبا ما ته هم بیا راکي، دا بیا خدای دپاره نه شو، دا بیا خپل مطلب دپاره شو. ثواب هغه کې دی چې هغه قربتن الله وي او که خدای رضا وي، او که خدای رضا دپاره کار وکړي یقینا هغه کې هم ثواب دی. بس ثواب نقطه داسې کې دی، دقیقه نقطه دی که خیال وکړې. پس که شی را کو شکریه ادا کو، که شی را نه کو بس بیا ورباندې غلط فکرونه پکار دی مو باند کو، غیبت ونه کو، تهمت ورباندې ونه لګو، انتقام سوچ ونه کو. یعنی څه هغه کاس څه چا زی خوشحال کړلم، ځینې کسان دي چې هغه مؤمنان خوشحالوي. یہی څه که چا خوشحال کړلی هغه څه حق دی، امام غان درته ښیي څه هغه څه حق دی. یا رسول گرامی صلی الله علیه و آله وسلم نه دا روایات دی چې من سر مؤمنا فقد سرنی، چې چا یو مؤمن خوشحال کو هغه داسې وکړو لکه زه خوشحال کړم، او چې څوک پیغمبر خوشحال کړي نو هغه به څومره واقعا ثواب وي. خو دا خو د مو ټولو آرزو دی چې مو پیغمبر خوشحال کو، خدای خوشحال کو، که خدای چې ته مونه راضي شي، امامان مونه راضي شي، نو مو به قیامت ښایسته شي. بس مؤمن خوشحالوان ثواب دی. بس کوم مؤمن ته خوشحال کړلی هغه خپل حق دی، بس حق په کار دی مو ورته ادا کو. یہی څه چا ته خوشحال کړلی، یہی څه که چا ته خوشحال کړلی، که دا خوشحالوان هغه خپل کسب و عقیدې سره و،
یعنی هغه پهله نه ذهن کې دا وه چې دا مؤمن زه خوشحال کړم نو ته بیا اول د خدای تشکر وکړه د خدای شکریه ادا کړه بیا هغه د بعد یعنی اول د خدای حمد ادا کړه د خدای شکریه ادا کړه بیا هغه د بعد د خدای شکریه ادا کړه او که نه کوم سړي ته خوشحالولې هغه ذهن کې ته نه وې څه زه تا خوشحال کړم خو بس انداسې غلطي سره څه غلطي سره خوشحال شو بل او کدی نیت سره چې بیا ته اول خدای شکریه ادا کړه بیا چې ته اول خدای شکریه ادا کړه اور دا وایه چې دا خوشحالي ما ته خدای نصیب کا یعنې هغه سړي نصیب نه کړله ویلې زه خو قصد کې دا نه وم چې ته خوشحال کې خو شکریه د خدای ادا کړه وایه چې دا حمد اور ثنا خدای دپاره چې د خوشحالي هغه ما ته راواستوله بیا یې څه اوس کله ته خوشحال کې بیا ته هم کوشش وکړه څنګه خوشحال کې که اوس ټایم نه وي بیا یې خوشحال کا خو د دې حق تلافي وکړه او هغه دپاره آرزو یې خیر وکړه هغه دپاره دعا وکړه ویلې چې تی خوشحال کړلې خو سوال داسې دا دی چې خوشحالي نه مراد څه دی امام صادق علیه السلام داسې کې یو روایت دی هغه خیالي دی چې خوشحالي څه ته یایي مولانا صاحب دینه مخکې چې تاسو موږ ګرانو کتونکو ته د امام صادق علیه السلام والا دغه روایت هم بیان کو نو موږ به وړه دا مخلو دا مې د بعد بیا خپل پروګرام ته واپس رسو او تاسو خپل خوږ بیان نه نوره استفاده کو ګرانو کتونکو اوس موږ به وړه دا مخلو دا مې د بعد تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو ګرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو مناسبه تاسو ډېرې ښې طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته ډېر ښه خوږ بیان شروع کړی او تاسو ویلو چې امام صادق علیه السلام نه روایت دی څه خوشحالي څه شي ته ویلی شي یو مؤمن خوشحالون یعنی څه دا یو خارغه نقطه دی چې به موږ خبرې وکړو یو خو داسې امام فرمایي څه غواړې څه مؤمن خوشحال کړي که هغه چیرې وږی وي ته د هغه لوږه ختم کړه صحیح ته هغه ته ټیکاله ویر کړه ته څومره باندې وخوروه بس یوه خوشحالي دا دی امام د ښایي څنګه ته یو مؤمن خوشحالوی شي بیا یې څه که هغه چهره که چهرې باندې غام وي هغه خفا وي هغه ته څه تکلیف رسیدی وي هغه زړه ازار شوی وي کوشش وکړه هغه وخندئ خو خروغ انداز کې وخندئ خروغ لطیفه ورته فرض کوه تیره کې نو فضول دغه نه څه بیزتی جوړه شي بعض اوقات سړی بیزتی کېږي کیدای شي هغه وخندي خو زړه کې هغه خفا وي یې څه خیال وکړه چې کله ته یو مؤمن خوشحالی خروغ الفاظو سره خروغ ادب سره خوشحال کا او څه هغه خفا نشي هغه چهرې نه غام لیرې شي یا که هغه مغموم وي دې وجې نه کیدای شي هغه قرضداری وي بالکل کیدای شي هغه ته نور څه تکلیف وي یې څه ته ورته قرضه لنډه که ته هغه قرضه لنډه که بس سره به هغه خوشحال شي که هغه څه بل څه تکلیف کې وي هغه تکلیف ورنه تپوس وکړه خفا دی که نه هغه تکلیف ورنه تپوس وکړه او هغه تکلیف لرې کولو کوشش وکړه دې ته د خوشحالي یایي نو دې ته د خوشحالي نه یایي چې یو مؤمن ازار کا او بل مؤمن خوشحال کا بعض اوقات زه کسان خوشحالوم خو صرف دې ته تکلیف فیر کم چې د نور کسان خوشحال شي دې باندې یو مثلا څه مسخره یې وکړم څه عجیبه عجیبه نامې ورته واخلم او دې وجې نه کوم نور کسان دي زه دا وخاندي دي په باره ما دا خلق اوس خوشحال کو ټول وخاندېدو خو هغه مخفا کو دې ته خوشحالي نشي ویلی بلکې دا انسان ګناهګار شولو دې سره دا انسان ګناهګار شو څوک ګناهګار شو چې څوک د لطیفه یا مسخره کوي دا هم ګناهګار شو هغه کسان چې مسخره اوري هغه هم ګناهګاران شولو بالکل اور هغه چې شازیات چاته میلاو شولو دلازاري وشوله هغه والا ګناه هم په دو باندې راغلله پس داسې کې پکار د انسان ډېر خیال وکړي خصوصا دا موارد دوستانو کې ډېر زیات راځي او دوستان پکار دي د شي خیال وساتي یهی چې هغه کس چا در سره بدي وکړله جی دغه څه حق دی یهی چې بدي چې چا مو سره وکړله چا مو ته هغه څه حق کیدی شي امام یې څه کسه داسې کې دغه حق
شتا دی هغه څه حق دی یی ځکه هغه داسې عمدن اور کس سره ما سره بدي وکړه زه خفا کړلم ما ته څه نقصان را برسولو بیا یې څه خیر دی تی معاف کا امام سجاد علیه السلام د موږ د زندګي اصول ښیي یقینا چې امام سجاد علیه السلام اصولو باندې که مو روان شو مو نقصان کې نه یو بالکل مو به عزت نه و مو ته به پروردګار عالم د عزت زندګي راکوي د قدر زندګي به مو ته راکوي یهی څه وګوره تاسې بدي وکړه فرض کوه د ما بېزتي وکړه څه طریقې سره خو دا هم بدي دی که ما بېزتي وکړه جامې کې بې څه خیر دی تی معاف کا هغه ما بېزتي وکړه او امام یې څه زی معاف کړم ما ته یې چاپېړه راکړه او زی معاف کړم یعنې ډېر داسې شوي دي څه یو ملګری راشي بل ملګري ته فرض کوه چاپېړه ویر کړي او بل کوم ملګری دی هغه څه اقدام ونه کړي ورباندې ګزار ونه کړي صبر وکړي هغه څه چا ګزار کړی وي هغه د بیا ورځ ته راشي معافي وغواړي چې یاره زه پوه نه شوم ما نه غلطي شوې ما تا باندې ګزار کړی داسې موارد ډېر داسې شته دي بالکل دنیا کې راغلي دي بالکل ډېر داسې دي وګوره هغه کا سوالي چاپېړه ویر کا هغه د باد غار راغلو معافي غواړي څه وجې نه یی د بل سړي صبر وجې نه د دې بل سړي ګذشت وجې نه معافي وجې نه هغه معاف کو څه یاره څه ملګری مه دی بس دومره سختي نه دی په کار که هغه دا کار وکړو هغه نه د غلطي وشوه ما ته نه دی په کار څه زه دا غلطي وکړم که هغه سختي وکړه ما ته د سختي نه دی په کار نو امام یی څه که چیرې هغه کومه اول خو یې معاف که که بیا یې نه معافوې بیا یې څه بیا ورنه لرې شه لرې شه بس پرېږي دا وه بس بیا د انتقام سوچونه ما کوه څه منصوبې ورته ما جوړوه نور عزت و ابرو ورته ما خرابوه که هغه ته عزت و ابرو خرابوي ځای په ځای د تا غیبتونه کوي امام یې ته ما کوه انته به آخر کې کامیاب وي آخر کې به د تا کامیابی وي اور کمرانی به وي یهی څه که بیا غلطي سره بدي در سره کړي وي ځلې عمدن بدي وي ځلې غلطي سره یو نیم ټکی ورنه ووتو او ما مې خره نغللو او زه ورنه خفا شوم ما څه خو یې باد وکړو که ما خو جامې کې عزت خراب شو که بیا یې امام ته انتقام سوچ ما کوه بیا غلطي ورنه وشوله خو ته بیا داسې کې انتقام سوچ ما کوه خو ځینې ځایونه شته فرض کوه انسان مړی وشي مثلا دا هم بدي دی یو انسان لګیا شي بل انسان مړ کي خوب اوس دې ټایم کې کوم دغه وارثان دي هغو ته قصاص حق هم شته د دیې خستنو حق هم شته دې ټایم کې که قصاص خلی دغو مرضي مفعی دغو مرضي او که معافي کو چې مودا قصاص نه اخلو مړوي نه کسه دا دې ټایم کې عفو گذشت دی معافي دی امام سجاد علیه السلام کول باندې اعمال دی خو بیا هغه ته پکار دی څه دیا ویر کی دیا به ویر کوي ورته خو بس انتقام سوچ بیا نه دی پکار چې ځلې څه مو وویلو چې دا کاس مو معاف کو بس پکار دی انسان بیا خپل کول باندې ولاړ وي بالکل انسان څه کله خصوصا مسلمان او مؤمن څه کله خولې نه یوه خبره ووته څه زه به داسې کوم نو هغه بیا عزت اندازه به کېدی په کار دی چې خپل عزت خراب نه کړي په خپلې خبرې باندې ودرېږي چې بس ما معاف کړې نو بیا ما معاف کړې او سوچونه ورته مزید نه دي په کار چې زه کومې طریقې سره انتقام واخلم یعنې څه هغه کس د کلي قوم کې ځینې کسان مصفتي کېږي ځینې نزګیر کسان وي دوست وي ځینې همسایه وي خو ځینې کسان داسې وي چې کلي قوم والا وي امام سجاد علیه السلام یې څه ته به غوسه څنګه برتاو کوي غوسه به ته څنګه چینه پارت کوي یعنې څه همیشه هغو دپاره ته دعا کوه چې الله د هغو تندرست وساتي د کلي قوم والا د حق دی چې ته خپل کلي قوم والا ته دا دعا وکړې چې الله د هغو تندرست کړي اور هغو سره مهربان شه کلي قوم والا سره مهربان شه هیچا سره هم بدي ما کوه ښه رفتار کوه خلکو سره یهی څه هغه کسان کلي قوم کې څه احسان والا خال دي خلکو سره احسان کوي هغو نه ته شکریه ادا کوه دغو سپاس گزاری کوه اور
هغه کسان څخه ښه نه دي لوندې تکلیف رسوي انسان ته. دې الفاظ څه کوم کسان بدمشان دي. یہی څه ته هغو ته آزار مه رسوه، ته هغو ته تکلیف مه رسوه، په ښې طریقې سره پوهوه. یعنې څه طریقې جوړې که څه زه دا سړی پوه کړم. آزار مه رسوه ورته، خو د نصیحت سوچ ضرور کوه. اول خو پکار دی زه خپله نصیحت وکړم، او څه پوهېږم زما خبرې اثار نه کوي، نو چا په ذریعې سره پکار دی زه دا کار وکړم. یو مشر سړی وي، کیدای شي هغه د مشر سړي خبره اوري، هغه په ذریعې سره دا پیغام ورته ورسوم، څه ته ورته نصیحت وکړه. یو عالم دین کیدای شي، یو استاد کیدای شي، یو ډاکټر کیدای شي، یعنې چا په ذریعې سره. او ضروري نه انسان ژبې سره نصیحت وکړي، خپل اعمال سره طریقې سره نصیحت وکړي، ښه ورسره وکړي. اخو اثار د هم ډېر ښه وي، څه هدیه ورته واستوي، څه نور داسې څه ښه کار وکړي. بهرحال دا ځینې خبرې دي. یی څه هغه کس څه کوم تا سره چینی پڅي. مولانا صاحب زه بیا بخښنه غواړم، دې نه مخکې چې تاسو موږ ګرانو کتونکو ته دې باندې نورې خبرې اترې وکړې، یوه بله وړه دا مخلو دا مې د بعد بیا موږ خپل پروګرام ته واپس رسو. ګرانو کتونکو مو سره اوسئ یوې وړې دامې د بعد. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. ګرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو. مولانا صاحب تاسو ډېرې ښې طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته ډېر ښه خوږ بیان شروع کړی و. عرض مې اول د کلي والا وکړو چې کلي والا خلکو څخه پکار د انسان څنګه اوسي، او دې نقطې پکار د انسان خیال وکړي چې کلي قوم کې د یوه بل مدد ډېر زیات لازم دی. بالکل ضروري دی. که غلو خطر رایي پکار دی تعاون وشي، مطلب چې یوه کومه چوکیدارا وي هغه سلسلې کې مدد وشي. بدمشانو خطر وي هغه دپاره کلي قوم والا خلکو سره ډسکس وشي چې د کوم کلي کې د کوم بد عملونه دي دا کومې طریقې سره مو لرې کړو. دا کسه کلي والا خلکو سره مدد کوان دی. اندې سره کله ترقي کوي، کوم کله امن کې وي هغه کله ترقي کوي، کوم وطن امن کې وي هغه ترقي کوي. هرې حوالې سره که کله ښه وي د مو بچي به ښه وي، د مو آینده نسل به ښه وي. که کله ښه نه وي هم بیا مو ماشومانو ته خطره دی، هم مو ناموس ته خطره دی، هم مو ښځو ته خطره دی. نو دا شی ضروري دی، مدد پکار دی یو بل سره. مثلا که یو سړی کور بدلوي ضروري نه څه ما ته وایي چې راشه زه تا د کور سامان ما سره هغه دي اوسه، ما څه خپله سترګې شته دي وخت هم څه سامان د بدلوي لاړ شم خدای رضا دپاره سامان ورسره اوچات کړم، هم به هغه سړی خوشحال شي هم به خدای خوشحال شي. یعنی څومره ثواب دی دي شي چې مخلوق خدا خوشحالیدو سره خدای هم خوشحالیږي، پیغمبر هم خوشحالیږي. هغه کسان څخه هغو سره انسان چې نست پرد زیات وي، مثلا حجره وي، مثلا انسان محلې کې ځینې کسان راځي، ما دکان دی ما سره ځینې کسان چینی پڅي راځي سودا خلي، یعنې څه هغو حق دی، یعنې څه که هغو نه څه غلطي وشي نظګیر کسان خو نه دي، بهرحال که هغو نه څه غلطي وشي امام یې څه تی معاف که. خب ژبه انسان داسې ژبې داسې عجیبه ژبه وي چې یقینا ژبې سره غلطیانې زیاتې کېږي. هسې خو انسان خطاو سره دی، خو د زیاتې کومې غلطیانې دي د ژبې سره ډېرې زیاتې مربوطې دي. یعنې څه اول سوچ وکړه بیا خبره وکړه، خو خبره داسې نه وي اول د مو خبره وکړو بیا وروسته سوچ وکړو چې کاشکې که دا خبره به نه وی کړې د دې نقصانات زیات دي. یې څه بس انسان دی ژبې سره غلطیانې انسان نه کېږي، څه که غلطي ورنه وشوه نو تی معاف که او هغو نیکیانې یاد ساته. یی څه انصاف کوه هغو سره. انصاف مطلب دا دی چې کوم شی ته غواړې چې ما سره همغسې خبرې وشي خلکو سره هم همغسې خبرې وکړه. انسان همیشه دا خوښوي چې خلک ما سره اخلاق سره خبرې وکړي، ښه روغ طریقې سره. پس ما ته هم پکار دی چې خلکو سره اخلاق سره خبرې وکړم اور خیر نه علاوه بله خبره زه ونه کړم. ځینې حقونه نور هم دي چې هغو نه زه تېرېږم. یعنې اسلام داسې دغه دی چې هغه کسان څخه کافران دي، یهودیان دي، نصارا دي، خو اسلام ورته پناه ور کړي دی. بالکل. خو مو وطن دی فرض کوه پاکستان یا افغانستان، خو دغې قسمه قسم خلک آباد دي، ګورمنټ هغو دپاره امن تنظام کړی دی. پس هغو سره څنګه انسان پاتې کېدی شي؟
یی څه دغه احترام لازم دی ویلې څه پروردگار عالم هغو ته د امن ضمانت ور کړی دی څه هغه کسان هغه کافران چې کوم ملک پاتې کېږي هغو دپاره جزیې خپل حساب وي که خو مسلمانانو لپاره خمس و زکات و نور دغه وي خو کافران خو بند څه مالیات څه ټیکس ورکوي که هغو دپاره جزیې ټکی راغلی څه په کار د هغه ورکوي څه هغو کومه زندګي دی هغه وطن کې هغه امن سره وي بیا هغه ذمهداري ګورمنټ خلي یی څه کله ذمهداري اسلام واخیستله حکومت اسلامي ذمهداري واخیستله د خلکو فریضه دی څه بیا هغه خیال وکړي و بیزتی ونه کی دغه دین پرې ونه خاندي یهودیانو پرې شو یا کوم عیسایان دي و پرې شو ونه خاندي بس بل مذهب احترام پکار دی وکی قرآن مجید کې دا آیات چې بعد خدای ته بعد نامه یاد تا خدای ته بغوزیاړي وکی بالکل نو ځکه هیڅ احترام لازم دی دغه اور غو امنیت اور هر حوالے سره ناموس پکار د خیال وساتل شي یعنی امام دورا پر یې څه کسا د ټولو احترام لازم دی خو د دو خلکو هم عزت پکار دی وشي اور د ځکه څه د عزت او آبرو حوالے سره ما ډېرې زیاتې خبرې وکړې څه پکار دی د دو خلکو عزت حفظ شي او د دو خلکو بېزتي ونه شي عزت څه ته یې اور بېزتي څه ته یې زه دې نقطې طرف ته توجه غواړم که دا څه کسه څه کله مو یو که څه د دې سړي عزت وکړو یعنې د دې سړي بېزتي ونه کړو بالکل بېزتي کومې طریقې سره کیدی شي د ځینې دغه ما لیکلي دي یې څه د چا ډراون څوک ونه ډار کې یعنې چاته سترګې وښیي بالکل ها چاته ډانډا وښیي توپاک وښیي هغه سړی ته وډار کې بس که څوک د وډار کو دا بېزتي دی سوچ ونه کړي څه کیدی شي زه ځان سره توپاک ګرځوم یې ځلې خو کلي قوم حفاظت دپاره وي یې ځلې دپاره وي چې خلک وډار کړم بس که کلي قوم کې ګرځوي چاکو ګرځوي توپاک ګرځوي هم په څرګندې هم ګرځوي دا د خلکو بېزتي دی دا د کلي قوم بېزتي دی خو که کلي قوم والا د شي باندې پوهېږي فرض کوه بلکې خپل دین او مذهب بېزتي کوي انسان د شنو سره خو اسلام خو د امن مذهب دی خو غواړي چې د چا څوک ونه ډار شي او که څوک د وډار کو دغه امن د خراب کو بالکل دا اسلام سره نه جوړېږي چاته به پیغور نه ورکوي که چاته د پیغور ویر کړلو ټیک ته ما ته پیغور راکو خو اسلام داسې دغه یې څه نه ته ورته خیر د پیغور ما ویر کوه ته معافي نه کار واخله چا پسې سیټی واین عموما ځوانانو کې دا دغه شته خو ځنې ماتې سیټی دې پاره وي چې زه خبر کم ځنې ماتې سیټی یا آواز دې پاره زه کوم چې هغه بېزتي وکړم خلک متوجه کړم هغه طرف ته دا بېزتي دی دا شی درست نه دی د چا مسخره کوان د سره عزت خرابېږي د چا غیبت کوان د سره هغه آبرو او عزت خرابېږي چا باندې درویغ تړن د سره عزت خرابېږي اور اندی شان سره د چا عیبونه څرګندون بالکل پټ عیبونه هغه څرګندون دا هم بېزتي دی نور هم کېدای شي انسان سترګو سره بېزتي وکړي لاسونو سره بېزتي وکړي خپو سره بېزتي وکړي ویانو سره بېزتي وکړي دا بېزتي نه دی پکار بس احترام پکار دی ادب پکار دی سلام پکار دی هر وخت مینه پکار دی ها دې ته د یی څه یو روایت امام صادق علیه السلام وکړه یی د څه که چا مؤمن بېزتي د وکړه من کسر مؤمنا فعلیه جبره څه که چا مؤمن بېزتي د وکړه بیا یاد وساته چې هغه تلافي وکړه که هغه تلافي د ونه کړه قیامت په ورځې بیا به ته ګرفتار وي او د شي نه به ته خلاصېږې نه مولانا صاحب زه تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو ډېرې ښې طریقې سره خواږو الفاظ سره موږ ګرانو کتونکو ته ډېر ښه خوږ بیان وکړلو انشاءالله موږ ګرانو کتونکو به هم دینه استفاده کړې وي یو ځل بیا تاسو ډېره مننه کوم ګرانو کتونکو دغه پروګرام اوس موږ پای ته ورسېدو راتلونکي پروګرام پورې زه تاسو ټول خدای باندې سپارم الله په امان اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة
واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة